اقبال لالا دا وایي چې د جنگ دا ټکي روان کو دا کیدی شي چې د جنگ دا ټکي روان کو دا کیدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کیدی شي دا خلک لږ د ژوند په معنا پوه کړو دا موږ څنګه ژوند کوو دا ژوند دی ژوند داسې نه ګورې دا ژوند داسې وي دا موږ چې څنګه کوو هېڅ پته نه لګي چې په کم ټایم دښمني جوړه شوه هېڅ پته نه لګي چې کم ټایم را ما چا سر مات کو هېڅ پته نه لګي چې ما په چا سر مات کو چې دا خلک لږ د ژوند په معنا پوه کړو ژوند خو ډېر ښکلی دی چې شعور د قید او بند په معنا پوه کړو چې احساس له ګوتې ساه واخلي قلار شي مونږ کې خو ځناورتوب راغلی دی وحشت ترا کې چې احساس له ګوتې ساه واخلي قلار شي چې دا روان زړونه دا خوند په معنا پوه کړو زموږ زړونه خو ټول تباه و برباد د چا زوی چا ایشتلی د چا زوی په بم دماکه کې والوته څوک پکې عالمان پکې قتل کړي شو نو دا څه وی دی چې دا روان زړونه د خوند په معنا پوه کړو محبت چې لږ ارزان کو دا کیدی شي مونږ په خپل منځ کې محبت او مینه نشته ته ما ته پټ پټ غلې زه تا ته پټ پټ غلیم زه تا ته په لاره کې کینم ته ما ته په لاره کې کینې زه تا شو کومه ته ما شو کې زه ستا خیر نه غواړم ته زما خیر نه غواړې دا ایمان دی دا مسلماني ده دا پښتونولي ده دا پښتونولي هم نه ده دا اسلام هم نه دی دا هېڅ شی نه دا ځناورتوب دی بلکې ځناورتوب نه هم بل څه لفظ ماله نه راځي ځناوران هم داسې نه کوي چرته علما دا لیکي چرته خره نه دي رایاده شوي چې بل خره یې وژلی دی چېرته شیران نه دي رایاده شوي چې بل شیر یې شلولی دی چېرته چندخان نه دي رایاده شوي چې بل چندخ یې شلولی دی بلکې هغوی هم چې پته ورته ولګي چې په موږ تکلیف دی نو یو شي یو موټی شي موږ نه یو موټی کېږو ته زما په بربادۍ خوشحالېږي زه ستا په بربادۍ خوشحالېږي چې دا خلک انسانان کو دا کیدی شي د نفرت نه چې نفرت کو که څنګه چې رایو شو محبت کو که څنګه چې خپل منځ کې د مینې ډېر کمی دی مینه موږ یو بل له ورکو دا چې څوک د دوزخونو په ځای ناست دي مونږ نامایوسه شوي مو که نه دې کې د امید پیغام دی اکثر وایي بس مړه تباه و برباد شو بس نه کېږي د دوزخونو په ځای ناست دي مونږ کې خو د بخښنو څه شته هم نه الله پاک خپل رحم وکړو نو مونږ وبخښي نو مونږ کې د بخښنو ګوره هېڅ نشته ځکه چې ما د ټولنې له خیر نه دی ورکړې ما دا ټولنه د ایمان حوالې سره تباه کړې ده ما دا ټولنه د کفر او شرک حوالې سره هم پکې خور کړي دي بدامني هم پکې خوره کړې ده نو زما بخښنه ډېره ګرانه ده دا چې څوک د دوزخونو په ځای ناست دي په دوی زیری د جنت کو که څنګه راځي چې د جنت زیری ورته ورکو چې ورته وو چې د خیر ښېګړې کار وکړي صالحین کې شامل شي چې ګواه پې دا جهان کو که څنګه راځي چې داسې خیر خور کو او داسې د امن آواز ولګو او داسې د ایمان خبرو کو او داسې د توحید خبرو کو چې دا جهان پې ګواه کو چې د قیامت په ورځ دا اونې بوټي زموږ په ایمان او کردار باندې ګواهي ورکوي چې دا خلک انسانان کو دا کیدی شي چې دا روڼ خپل تندي کو ښه به نه وي دا تندي باندې چې دا 12 بجې دي چې دا لږ ترتیب ولور کو برابر کو ال کولا پیراول نه خبنوي تعصب چرته خوندي کو خبنوي دا تعصب چرته سنبال کو یاره بس دې کو اخوي کو ځان نه خو کو دې تعصب مان خپل رور خپه کړي دي دې تعصب مان خپل خزه خپه کړي دې تعصب مان خپل ملت خپه کړي دې تعصب مان خپل ټولنه تباہ کړي چې شپېلې د اسرافیل چرته پیدا کو او دا مړی را ژوندي کو خبنوي مونږ هم مړو مونږ ټول مړو غوري دا یاد لرئ چې شپېلې د اسرافیل چرته پیدا کو او دا مړي را ژوندي کو ښه به نه وي د تیارو کلي روښان کو دا کیدی شي په دې کلي کې خو تیارې دي په دې وطن کې خو تیارې دي دا روښان کو دا کیدی شي چې دا تور زړونه لږ سپین کو سمو خیال دی دا ګمان پاڼه یقین کو سمو خیال دی زموږ په زړه کې خو تیاره ده د کفر تیاره ده د شرک تیاره ده د بدامنۍ تیاره ده د نفرت تیاره ده د بغض تیاره ده خفه کیږو به نه چې شیطان د منځه وباسو یارانو زموږ په منځ کې خو شیطانان اوسېږي شیطان یو هغه پټ شیطان دی یو د انساني په شکل کې دی ما ته وایي ډستې پورته کا چې دا زهر لږ ګبین کو دا کیدی شي دا چې کم ترخو پیدا شوی دی ترخو پیدا شوی دی دا چې په ګبین کې بدل شو چې دا کم سنګر نه خلکو ته خطرې دي کم سنګر نه خلکو ته خطرې دي د بدامنۍ اواز دا غځی نه کېږي د کم سنګر نه د ټوپکو کاروبار کېږي د کم سنګر نه د بدامنۍ خبرې کېږي د کم سنګر نه د شرک خبرې کېږي د کم سنګر نه چې د کفر خبرې کېږي چې د کم سنګر نه ډکې ادیرې دي چې دا کم سنګر نه ډس کېږي په خلکو که کم سنګر چې د ټوپکو ذخیرې دي دا سنګر چې بیابان کو دا کیدی شي چې دا ټوپکې ختمې کو چې دا کلاشینکوف یې ختمې کو دې زما نه رور واغشته دې زما نه پلار واغشته دې زما د قام بچي یتیمانان کړل چې دا خلک انسانان کو دا کیدی شي چې د جنگ دا ټکې روان کو دا کیدی شي